الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. سورة القصص آيات نمبر 88. استاذ د سبقونو څه حال دی؟ او د کېده سنت موافق دی؟ جزاکم الله. میگا ماسخوتن تبارک الذی چاچا ویلو. جزاکم الله احسن الجزاء. ما خام سورہ واقعہ نن. جزاکم الله. نن سهار سورة یاسین. جزاکم الله. 100% نتائج را روان دي. الله اکبر کبیره. کمپین چا چا کړی؟ درس وایم غوړې. د درس وایم درس. انګریزي کې ته کمپین وي او عربي کې ته دعوت وي که دا دعوت دی. خو څوک دنیا لور کې څوک آخرت لور کې څوک وي چې الله پاکه لاړ شو زړی ته منت کوي ما کامیاب کا، او څوک لاړ شي هغه ته منت کوي چې ځان کامیاب کا. څوک وي خپل دنیا جوړه کا، څوک وي آخرت جوړ کا. بالکل هغه خپل سلسله جاری ساتي، خو چې کوم غوره هغه پکې پاتې نشي. زموږ نه په دې خبره پوهېږئ؟ داسې نه چې غوره رانه هېر شي هغه ناغوره کې لګیا یو، آخرت رانه هېر شي دنیا کې لګیا یو. د آخرت د کامیابۍ نه غافل شو، د دنیا کامیابی پسې شو. عارضی موهوم کامیابی، عارضی کامیابی. یو سړی سبا نه اعلان وشو دی د پاکستان وزیر اعظم شو. څو کاله به چې که چا پرېښو یې، که چا پرېښو بیا ورپسې راونهواته نو څو کاله به 15 کالو کامیابي ده. همیشه همیشه کامیابي دی. الله زموږ نصیب کړي. دا یو پل مونږ ته آخرت یادوي، خو که چېرته زموږ له الله فکر سترګې راکړي، یو سیکنډ زموږ مونږ ته آخرت مخې ته کوي. الله اکبر. الله جل جلاله بعضې کسان پیدا کړي دی آیت کې، مونږ یې د بعضې خبرو نه منع کړي. هغه دا دی چې بعضې تکویني فیصلې الله پاک کړي. تکویني فیصلې، تکویني دي ته وایي چې اختیار پکې د چا نه چلیږي، او هغه الله د لفظ کن سره شي. لکه مثال په طور موږ تاسو نارینه پیدا شي، دا کوم چې جومات کې ناست دي، د دوی په دې نارینه پیدا کېدو کې د چا اختیار و
چا دا خوښه وه چې زه د نارینه پیدا شم ځکه نارینه پیدا شوی دی، د چا دا خوښه وه چې زه د زنانه پیدا شم ځکه زنانه پیدا شوې ده. دا تکویني فیصلې دي. الله پاک خپله خوښه ده چې څوک زنانه پیدا کړي یا څوک نارینه پیدا کړي. دې کې د چا اختیار نشته. په دې کې موږ ته د الله جل جلاله الوهیت او دغه قدرت مخې ته کوي چې بې وسه انسانه، بې اختیار انسانه ستا په لاس کې څه شی دی چې ته دومره اوچتې خبرې کوې، ته دومره غټ اوچت کېږي، دنګ کېږي، ستا په لاس کې څه شی دی؟ دې کې د الله قدرت او د انسان هغه بېوسي د هغې اظهار دی. بار بار د دې خبرې اظهار کوي چې د ټول چې څه کوي هغه الله کوي، چې څه قدرت دی، څه طاقت دی د الله دی، د انسان څه طاقت دی. د دې خبرې د اظهار او د دې د ذکر سره سره به زموږ په زړونو کې د الله عظمت زیاتېږي. دا ټولې خبرې چې کېږي دا موږ تاسو ته معلومې دي. دې نه څوک ناشنا دی چې د الله قدرت د هر څه نه زیات دی. څوک یې ناشنا شته؟ آیا انسان ټولو کې عاجزه دی؟ دا هر چا ته معلومه ده. خو د دې په دې بار بار وینا سره د الله عظمت او محبت زړه ته راځي. د الله لویي په زړه کې محسوس کېږي، په زړه کې اهمیت د دې خبرې پیدا کېږي چې او حق الله د عبادت لایق دی. هغه الله پسې لګېده غواړي، د هغه الله رحمت نیول غواړي، د هغه الله در نیول غواړي. طاقت والا خو هغه ذات دی، هغه ته سجده لګول غواړي، هغه ته زاري پکار ده چې څه دي خو د هغه په لاس کې دي. نو زمونږ په زړه کې به د الله محبت، د عبادت شوق، په دې مسلمانۍ باندې شکر. نو بعضې څیزونه تکویني فیصلې غیر اختیاري، د چا دا خوښه چې زه دنګ پیدا شم، چا دا خوښه زه چیت پیدا شم، چا اختیار چلیږي په دې کې د الله خپله خوښه ده. څوک دنګ پیدا کوي، څوک چیت پیدا کوي. که چیت یې هغه دنیا روانه کې ځان دنګولی نشي، که دنګ یې دنیا روانه کې ځان چیتولی نشي. د چا څوک تور دی، څوک سپین دی، الله اکبر، څوک په یو رنګ کې دی، څوک په بل رنګ کې دی، څوک زنانه دی، څوک نارینه دی. دغه شانتې څه تکویني فیصلې الله پاک داسې کوي چې هغه بعضې چاله په بعضو باندې غوروالی ورکړي. لکه الله جل جلاله فرشتې پیدا کړي دي، په دې فرشتو کې د څلورو فرشتو له په ټولو فرشتو باندې غوروالی ورکړی دی. الله خپله خوښه ده. دې کې دې فرشتو څه امتحان او څه نتیجو کې نه دي پاس شي. په دې خبره پوهېږئ؟ نه یې څه وټونه ګټل دي. خو الله په دې نورو ټولو فرشتو باندې دغه څلور فرشتې غوره کړي دي. تاسو زما په خبره باندې پوه شئ؟ دا د الله خپله خوښه ده. دې کې نه څوک د الله نه تپوس کولی شي، نه پکې د چا اختیار شي. الله وایي ما غوره کړي دي، تاسو څه کوئ؟ دې ته کسبي غوروالی نه وي، دا تکویني فیصلې دي، د الله اختیار دی. پیغمبران په ټول مخلوقات کې غوره پیدا کړي دي. څوک د دې خبرې کمپلین نشي کولی چې شکایت وکړي چې دا پیغمبران ولې زموږ نه غوره دي، موږ څه ګناه کړی دی؟ نعوذ بالله من ذلک. د تمام مخلوق کې پیغمبران غوره دي. دا د الله خپل اختیار او خپله فیصله یې وکړې ده. په دې خبره پوهېږئ؟ دا څه په جمهوریت باندې نه دي راغلي، نه د دې پیغمبرانو خپل کسب باندې دغه مقام ته رسېدل دي. څه پکې اولو العزم پیغمبران دي، په نورو پیغمبرانو یې هغو له غوروالی ورکړی دی. الله خپله خوښه ده، خپل اختیار دی. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو پیغمبرانو نه غوره پیدا کړی دی. څوک چې تپوس کولی شي؟ دې کې د چا کسب نشته، الله فیصله کړې ده چې دی غوره ده. خبره خلاص شو. الله خپل اختیار دی، چاته غوره وي، چاته غوره نه. څوک اوچتوي، څوک کښته کوي. دا بعضې فیصلې تکویني دي. په معاشره کې یو کس وګوري هغه له نبوت ورکړي، د نورو کوم ګناه کړی دی؟ په دې خبره پوهېږئ؟ الله خپله خوښه ده، چاله یې ورکوي. په صحابو کې
غورواله ورکړل ټول مخلوقات کې ټول کې زیات ابو بکر صدیق د پیغمبرانو نه وروسته غوره دی ورپسې عمر ورپسې عثمان ورپسې علي دا ترتیب دی د اهل سنت والجماعت دا غوره دي ټول صحابه نه دا غوره دي په ټول صحابه کې دا غوره دي څوک دا تاسو نشي کولای نه دا چې اختیار دی الله خپل فیصله دي کړې دي په دې خبره باندې تاسو پوه شئ کنه نو کچاله الله پاک په چا باندې غورواله ورکړي نو د دې خبرې ګیله نشي کولای چې دا پلان کې مخاورز ولې دي از سپک ولې دا پلان کې په دې قوم کې ولې پیدا شي دا پلان کې په دې قوم کې ولې پیدا شي د دې قبيله سره ولې تعلق دی او زما د پلان کې قبيله سره ولې تعلق دی الله خپل خوخه د څوک په شي کې پیدا کوي څوک مخاورز پیدا کوي څوک کمزوري پیدا کوي څوک خلکو په نظر کې سپکی څوک د خلکو په نظر کې درومي دا اختیارات ته چا دي او دې کې د تکوینی فیصله دي د دې د شریعت تشریعي فیصلو سره تعلق نشته لکه څنګه چې دغه شان تکوینی فیصله د الله پاک اختیار ده دغه شان تشریعي فیصله د الله خپل اختیار ده مونږ فرض کړل دي 15 وخت فرض کړل دي 4 وخت نه دي سحر کې 2 رکعات دي ماسپخین 4 رکعات دي مازیګر 4 دي ماخام په کې 3 دي خپل خوخه الله پاک په دې خبره تاسو پوه شئ کنه نو کافرانو اکثر دا اعتراض کوي چې لولا انزل هذا الكتاب من القريتين عظيم څنګه ده على رجل من القريتين عظيم دا دوغټ کلی غټ خارونه په دې کې بچته لوی غټ اوچت مالدار کس به کتل واغله به پیغمبري ورکړي نو دا یتیم کس کو ته د پیغمبري ورکړه الله پاک دې زما خپل خوخه چا خوخه ده وربک او ربستا یخلق پیدا کی ما یشاء چې څه خوخه شي تکوینی فیصله د الله په اختیار کې څه شي پیدا کی څوک نرخصه پیدا کی چا خوخه ده خپل خوخه ده وای اختار او ځان غورکی چاله بچا من غورواله ورکی سړیله په خزه باندې غورواله ورکړه ده څوک ته پوس کولی شي دا خبره پوهیږي وما كان لهم الخيار نشته د دوی سره څه اختیار چې د الله پیغمبري د یو ځن راوالي بل ورکی یا الله تعالی عزت ورکړي دا هغه بے عزت کی یا الله څوک بے عزت پیدا کړي هغه عزت ورکی الله تعالی مخ ورکی د چلو کی هغه منه خپکیږي دا الله په فیصلو باندې اعتراض کوي حسد کوي دا سره الله په ذلیل ساتي الله خپل په کارونو خپويږي ځان فیصله کوي ځان کار کوي ستا په لاس کې اختیار څه دی چې الله په فیصلو باندې اعتراض نه کوي ډیر هغه هارون رشید بادشاہ په لار باندې روان دی مامون رشید هارون رشید بادشاہ زوی دی یو بنګي دی نالای پاکي کډر پاکي او قافله روزي داغه له فوجان دي سره په حشم خدم سره په لوی پروتوکول سره روان دي د سره خوا کې چې تیروته د جارو د سیمې ولا جارو غلرګي دي تشي تاړم کوي دا سړی مې دسترګو نه ورسېدلې دی چاته وي دی بادشاہ ته وي بادشاہ ځان سره لګیا دی چې دا سړی مې دسترګو نه ورسېدلې دی دا خبره بادشاہ واورېده ورته هر سړی خپل شان مناسب خبرې کوي کنه خبره پوهیږي اوس پنګي سړی نالای پاکه ته د بادشاہ سترګو نو غورځي نشي چلو شي خبره پوهیږي دې ته لیکل انفن فی الماء و یستن فی السماء پوزه په اوبو کې داو نور اسمان طرف ته دی ښا بادشاہ جوار د خپل پالان نه کی جاوي کې شي کنه او باندې سوال باندې پرته هغه نه پرته دی خو کله څوک نشته د دې سترګو ته بیا وخی شي سترګو نه چوغ ورته دنیا روانه شو ګرځي په دنیا کې د الله په فیصلو باندې اعتراضونه کوي خبره پوهیږي پلان کې د څه شي پلان کې د څه شي دی ولې مخه شو دی ولې شاته شو دی رسیدي
الله چې چاله څنګه ورکې پاغه باندې د اعتراض چاله مال ورکړي پاغه اعتراض دی چاله حسن ورکړي پاغه اعتراض دی چاله عزت ورکړي پاغه اعتراض دی چاله دین ورکړي پاغه اعتراض دی خبره پوهیږي دا د اصل کې پاغه اعتراض نه کوي د الله اعتراض کوي ځکه کار خو الله کوي ما کان لهم الخيار نشته د دوی سره هیڅ اختیار سبحان الله پاک دی الله پاک وتعالى ډیر چت دی عما ده غسن یشرکون چې دوی د الله سره شریکي او هغه د ذات دی وربك وربستا يعلم پویږي ما په هغه څه باندې تکن صدورهم چې پټي سینې د دوی په زړه کې چې کوم راز دی الله تعالی پته شته دومره خو علیم ذات دی وما يعلنون او چې څه ښکارا کوي پاغم په دی الله بیا ذکر کوي د الله توحید بیانې د الله وحدانیت ذکر کوي وهو الله د الله پاک لا اله نشته معبود الا هو مگر دغه الله پاک دی له الحمد فی الاولى د لپاره تعریف دی په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې وله الحكم او د فیصله چلیږي په قیامت کې والیه ترجعون او دی الله تاسو ټول واپس کړئ شي دغه قدرتونو والا رب دی نو عبادت لایق هم هغه دی الله اکبر وربك وربستا يخلق پیدا کی ما هغه یشاء چې خوښي ويختار او غرقي ما كان لهم الخيره نشته د دوی سره اختیار سبحان الله پاک دی الله پاک وتعالى او چت دے عما یشرکون دا هغه څه چې دوی ورسره شریکي وربك يعلم او ستار پویږي ما په هغه څه باندې تکن صدورهم چې پټي سینې د دوی وما په هغه څه يعلنون چې دوی ښکارا کوي وهو الله او دغه الله ده لا اله الا هو نشته معبود مگر دے له الحمد د پارا تعریف دے فی الاولا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې وله الحكم او د لپاره فیصله دي وإلیه ترجعون او دی الله تبا واپس کړئ شي الله اکبر الله ډیر لوی دی سبحان ربي العظیم پاک دے رب زما چلوئے دے سبحان ربی العظیم پاک دے رب زما چلوئے دے سبحان ربی العظیم پاک دے رب زما چلوئے دے الله أكبر
الله ډیر لوی دی سبحان ربي العظیم پاک دے رب زما چې لوی دی سبحان ربي العظیم پاک دے رب زما چې لوی دی سبحان ربي العظیم پاک دے رب زما چې لوی دی 2 منټه پاتې دي ډوډۍ کې سنت کې ناستم سنت وکنه او موږ ته یاد وکنه چې بزمکه کې ناستل سنت دي او په دې لاسونو باندې خوراک سنت ده په لاس باندې خوراک څه شي دي سنت ده ډوډۍ په څنګه باندې سنت نه ده ضرورت په تحت باندې سړی په څنګه خړې شي لاس خوګ ده یا بل څه ضرورت ده یا د څه چیز دي چې هغه کوتل نه راځي یا ګټل غواړي یا مجبوری ده څه مجبوری ده نو پاګه کې سړی په چمچ باندې هم خړې شي څنګه باندې خړې شي خو سنت په ګوتو باندې ده سنت په څه شي ده په ناس ته سنت ده په ګوتو سنت ده دا چا وې کنه ازمن د کلی څوک چاته سي پروګرام کې ونوي چې کالجانو پروګرام هغه کې خلک په ولاړ مې ډوډۍ خوري په قاشق خوري کا مزانه پلیټ کې واچول الله خواته کې ناست الله سونه وینځلو کې ناست ډوډۍ په لاسونو باندې شروع کړو خلکو ته بد کاته چې د څسقا کار کې لړل تپل کې کنه کالجان لکانو چرته دا ورته وی چې سقا کار زنه کوم تاسو کوي نو څنګه موږ پاک کار د چمچ باندې راخلو خرو دسه هغه تاسو د کوم چمچ خله کې منډه دا هر چا په خله کې منډل دی دا د سپیو د سړي د هر چا د خزې د وړي کې د لوی د سقامنه د پلیته او د پاکه د هر چا په خله کې دا چمچ تل دی ازما د ګوتی چې د خسته پاکي نه وینځلې زما د خلې نه علاوه د بل چا په خله کې نه دي تللی دا عقلي جواب وته کنه نو بهر پاک کار د لاسونو وینځل پس مکه کې ناستل او ډوډۍ په ګوتو باندې خوراک الله دې موږ توفیق راکړي اللهم صل علی محمد وبارک وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله دا کې ناستل په خپل دربار کې قبول کړي الله زموږ د پاره د هدایت ذریعہ جوړ کړي الله موږ له عمل توفیق ترا کړي الله الله موږ کمزوري موږ ناچار الله موږ بے وسه موږ عمل نشو کولای الله ته موږ د وچلې د وختونو ونیسه خیر طرف ته راکړي الله په دې خو خبرو د عمل توفیق راکړي الله الله د ګناهونو زموږ حفاظت وکړي الله ته زموږ رضا شي الله دنیا آخرت دواړه خسته کړي الله څه ضرورتونه نشته نیمګړي په دنیا کې دی الله او پوره کولو ته قادر د شریعت موافق دی الله د هر چا په لګي چې دی او د چا چې څه ضرورتونه دی الله ته د غیبونو پوره کړي الله